الرحمن الرحیم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. یقینا چې دا کومه ناسته ده دا کوم یو دک یو پریشانی یو غم ناسته ده. موږ پرون فاتحې ته راغلي وو. فاتحې چې ډاکټر صاحب موږ ته لږ مجلس وکړو، ناظم صاحب د نورو مشرانو کلي مشرانو مجلس ورته وکړو. چونکې موږ مجلس په سوشل میډیا باندې مخچنای دا تر خلجونې مشرانو والا لوېدلی وو. نن په ټیم چې دا دلته کومو خلکو ناسته وکړه، علاقې مشرانو ناسته وکړه، که زنګي خیل نه راغلي، که مندره خیل نه راغلي دي، که مونه بشید خیل جرګې ول دي، که رڼا جرګې ټوله مشران دي. تر خلجونې خو خپل کلي دي، خپل مشران دي. په دغه مې زړه خوشحالي یو بله غم ده. خو ډاکټر صاحب غوندې چې دا دغسې قوم یووالی اتفاق ووینو بیا مې زړه په بنګله سي موږ ته حوصله میلاویږي. موږ چې دغه مشرۍ ته دا قوم ورمخته کړي یو، یقینا دا ډېره ګرانه چار ده. ډېر خلک موږ ته تایي چې لکه څه ضرور دی چې ته هر شي خدای هر شی درکړي دی، ته بیا دغه مشري تر مخ ته تلې. نو لهذا موږ والد صاحب ته د خدای کښلی جنت ورکړي، ټول مسلمانان د خدای بخښي، دا موږ ټول نوجوان چې کوم وفات ته دا د خدای په کښلی جنت کړي. نو دغسې والد صاحب موږ ته دا نصیحت ته چې دغسې قوم په سر باندې چېرته سړي ته مرګ ورشي، په دغې د سړی فخر محسوس کړي. نو لکه اخرنۍ درجه د مرګ، له مرګه په لډار مده پرېښی ټول شاته، او موږ به خامخا هغې نه خلاصون نشته. که چېرته مرګ دې شي چې وایي به دا ګل په دغه شي باندې نه مړېده چې دا پرون وفات شوی ده. لهذا مجلسان ډېر دي، خبرې ډېرې دي، زړه درد مې ډېر ده چې علاقې چې مې کوم ظلم شوي ده، کومه ناانصافي شوي ده چې چاته د مزه لاس ور برابرېږي در مزه کوي نور مزید دا نشته به چې هغه لاس در سم کړي. لهذا زه پولیس ډپارټمنټ موږ نه ګیله کوي. زه دلته نن چې اوس دا تاسو ته ولاړم، زه هدایت الله خان خو ولاړم، خو رڼا قومي جرګې امیر تاسو ته ولاړم. پولیس ډپارټمنټ چې داسې خلک شته دي چې موږ پسې دا پروپیګنډه کوي چې دا سهولتکار دي. اوس نن زه په دا سوشل میډیا ذریعه باندې دغو خلکو ته دا پیغام ورسول غواړم چې سهولتکار چیز ته وایي. ته سهولتکار تاسو باندې سوال کوم، سهولتکار دې ته وایي که نه چې لکه مخکني سړي سره ته میلاوې، تاسو باندې سوال کوم دې ته وایي که نه. نو چې کوم سړی چا سره میلاوي نوښ ته خو څه تکلیف نه کوم ورسېږي، ځکه هغه خو بیا خپلي. نو ما ورته چې موږ سهولتکار شو، نو بیا موږ ته ولې تکلیف ته چې تاسو پاره ورسره پرېږدو، شپه ورځ مې ورسره یوه کړې ده، کله په یوه ځای چې جرګه، کله په بل ځای چې جرګه، کله یو ځای خواست، کله بل ځای خواست. خو دا ډېر سوکه ټکی دوی ته ورمنډسلی ده چې سهولتکار. لهذا دغه غڼکي بارې چې دا دوی کوم اف آی آر کړی ده، کوم مجلس یې کړی ده، کوم ما موبایل چې اوس دا یو میسج چار وکړلی، دا هغه ټي ټي پي وال سره چې کوم هغه ده والا ویډیو ښکاري. اوس دا ځڼکي ما ته میسج ورسره وکړه، وایي چې خان ته خو دالې روان یې، دا خو دغه سړی خو دغسې میلاو ده چې کوم بچی مې دغسې میلاو وي 100 ویر به په ولاړه 100 ویر لا به ورته ګرمۍ ګرمه به پکې ښکاري چې دا مې ګرمه ده. دا په میډیا ذریعې باندې ورته چې که دغه ته میلاو وایي بیا زه میلاو یم. خو که بیا فرض کړه بیا میسج ورته پسې وکړه غږولی یې څه خو دلته یې نه غږوم، دا به زه چې چم هلته انکوایري ټیم ته چې یم هلته به یې غږوم. وایي چې پولیس والا ته چې دا ویډیو ورچیږه که زه به یې ورته ورچیږه که، خو په دې باندې دا ثابتولی شي چې دا ځڼکی سهولتکار و. تر نن پورې د سنګل 107 اف آی آر په ښکاره کړي چې 107 اف آی آر یې کړو. دا د میډیا ایجي صاحب وایي ما پر ډېر قابل احترام قابل محترم ده ما پاره. دا د میډیا ایجي صاحب په میډیا باندې پیغام چلی
دا ویډیو دی دا چې چا ته ورسېږي ما مروت کوم بچیانو ته لا پښتنو ته دومره زیات ایم کو چې تر آی جي پورې ورسي ما نه ډي آی جي ریکارډ ستا ریکارډ چې ډي آی جي صاحب مې وایي چې نن په ټایم باندې توپک پاره او توپنچې پاره چاته چما ورتایا ځکه چې دا حالات بغزي ولاړ دي ډېر ادب سره وایم مودبانه الفاظو سره وایم په میډیا باندې داسې ټکای ماته په چار نه ده چې بل څوک یې کوي هغه ماته ښه نه ښکاري خو نن سبا ولې چې چوکان چې توپک وویني بیا خپل شرم غوندې ورته ښکاري په مړۍ د کور ته یې درنه رسوي په پردې کوي یې درنه وایي چې په پردې که چې لکه شرم مې ده چې بیا پردې نه رسي نو لهذا توپک پر یو ور ډي آی جي ته چې شورا وي اداله سچو ته اداله پولیس ته کولاو شوټ ورکړای چې په توپک سړی مړاو ډي آی جي صاحب ته مې دا درخواست ده چې ډي آی جي صاحب ډي پي او صاحب کمشنر صاحب بریګیډیر صاحب چې څومره متعلقه افسران دي دغو ټولو ته مې دا ګزارش ده دغه قوم په وسعت سره چې خدای را دغه شي د موږ ته داسې یو فیصله جوړه شي جمهوریت رئیس صاحب د نور ملګرو ویل چې جوډیشل انکوایریګانې ډېرو په اوږدو دي دوی ته مې دا درخواست ته چې دا کوم مجلس ته دا مجلس ته د موږ سره یوه داسې ناسته جوړه کړي که چېرته ما بچای زوی ورور موږ په عیدګاه چې هر فقیر ته د دغه شي چې کوم بچي سره مې چوک زیاتی کوي کا طالب کوي ورسره خلاف یم کلا وایم په میډیا کا فوج کې خلاف یم کا پولیس کې خلاف یم اکا د عوامو چې مې کوم بچي سره چوک زیاتی کوي غونډه بدماش غلی او ما بچیانو سره زیاتی کوي خلافي اواز به چې ګو وصفه مې رسېږي لا به مې نه رسېږي خو انشاءالله چې دا قوم مې تر شا ولاړي بیا مې داسې وس رسېږي چې وجې ته به انشاءالله ورسره رسوای شو موږ دغه شي باندې عیدګاه چې حلف اخیستی ده بار بار دا نوجوانان موږ ته تایي چې هغه عیدګاه والحلف مه څه څه عیدګاه والحلف مه دغه ده چې قوم سره به انشاءالله دا خبره به یو جي ته ورسره رسوو که مړه بیا د قوم خپله رسوي او چې زمدي انشاءالله دغه قوم بچیانو ته د نوجوانانو ته د مشرانو ته دغه ډاکټر صاحب ته به انشاءالله یو انصاف تقاضا په ځای کوو که خدای خوښه وه چې دغه قوم دا جذباتي تقریر نه ده دا جذباتو مجلس نه ده بالکل په سوچ سمجھ کر لګیا یم دلته نه چې د لاړو بیا لاړو ډي سي او ایس پي سره کېناستلو ناسته مو ورسره وکړه د رڼا جرګې ملګرو درې خبرې مې ورته وکړې سیول خان خو وکړې موږ درې خبرې ورته وکړې چې ډي پي او صاحب تاسو ته اختیار ده چې په کومې تاسو ورسره ورتلای شو اول مجلس دا د موږ علاقې چې پښتنوالي رواج ده رایسه په رواج سره کښېنه په رواج باندې دا سړي مجبور که کښېنه چې په رواج یوه خبره سره وکړي که په رواج چې ګرم کړه ته سزا ورته خوښه کړه که بیا په رواج چې نه کړه ګرم بیا خپل ته سزا خوښه کړه په ما یې مه خوښه نمبر 1 نمبر 2 شرع ده چې کوم اف آی آر یې کړی ده داسې به یې لاس چې ورکړه خالي جومات ته دې روان شي جومات چې دی ووایي چې دغه اف آی آر چې ما یو ټکی درواغ نه دي لیکلي بیا خلاص چې شر چې دی دغه صفحه وکړي درېیم نمبر چې قانون ده قانون چې به بیا تر یو جي پورې سره رسوو انشاءالله دی ورې تر آرمي چیف پورې بجو په دا صوبې والا خو ډېره وړه خبره ده تر صوبې خو بجو په پاته دا اصله چې دا ډېر ملګري به له دا یو شي نه نه خبر لکه تانیدار دغه شي چې ځان خلاص کړی ده نور غلط کسان یې څلور ورګډ کړي دي اف آی آر ته دغه به دا صفایي کوي چې دا کسان په موقع موجود وو دا یو نه موجود چې دا کوم ده لیکلي دي لہذا دا سوشل میډیا ذریعه باندې زه خپل قوم بچیانو ته نوجوانانو ته دا درخواست پیښوم چې دا مجلس ته څو زیات شیر کولی شي چې حکام بالا ته ورسېږي او خپل پولیس کمیټۍ نه چې موږ کومه پولیس کمیټۍ ده لکې ضلع په سطح باندې هغو مشرانو ته دا درخواست پیښوم چې تاسو سره دغه څوره قوم ناسته دغو تاسو سره شپې تېرې کړي دي تاسو سره یې ناستې کړي دي
تاسو سره ګرمۍ تېرې کړې دي نو تاسو دغه زمن ورونه دي پښتنوالي چې ډېر ځای اکسیډنټونه کېږي ډېر ځای ګاډو خلک والي دي خو بیا پښتو رواج چې یوه ناسته وسي یو مجلس وسي یوه خبره وسي تاسو کردار په چا ادا کړو پولیس کمیټۍ ته مې دا درخواست ده او دا مه کوو دغه زه قسمیه درته یم دا میډیا په ذریعه باندې چې دا ایس ایچ او کوم حرکت کړی ده دا ویډیوګانې وایرل کوي لا په دا کوم غلطې طریقې باندې په دا کور باندې دباو اچوي لا ما ته رڼا جرګې ملګرو ته مې ټلیفونان کوي ورته وایي چې تاسو د خپل امیر صاحب نه پوه کوو اوس که په دا سوشل میډیا ورورسېږي چې دا په سوشل میډیا ما پوه کړي چې زه به ښه راپوه کېږم دا مې دې پوه کړي په دې باندې چې لکه ما ښه راپوه کول غواړي دا چې ورته وایي چې خپل امیر صاحب پوه کړو دا ذاتیاتو تر سره لاړو دا ذاتیات مې قسم ده دا ویر به یې کوم او بیا به یې کوم او بیا به یې کوم چې څه معلومه کوي چې داسې زیاتیتا کړی زه به هر ویر در سره کوم تاسو سره مجلس اوږدول لکه زړه چې مې ډېر درد ده درد مې دغه ده چې ضلع مې په کوم ځای ولاړه ده خپلو مشرانو ته زه دغه سوال کوم لس ویر مې جولۍ ورته اچولې ده خو بهرحال د دفترو میټینګانو نه لایق کېږو دفترو چې میټینګان کوو ناسته وکړو ښه ګپ شپ ولګو بیا جو نتیجه نشته دغو مشرانو ته مې دا سوال ده چې رئیسو مشرانو چې دا کوم قومي مشران دي قومي مشران مطلب دا چې څوک مې ایم پی ایګان دي څوک مې ایم این ایګان دي څوک مې داسې مشران دي سابقه ایم پی ایګان ایم این ایګان دي څوک سابقه منسټران دي څوک سابقه چې څه شی پاته سوي څوره قوم مشران چې دي رئیس خدا را په دغو بچیانو باندې په دغو خلکو باندې زړه خوش کو ترس وکړو علاقه مې کوم ځای ته ورسېدله علاقه مې په کومو حالاتو چې روانه ده او بهرحال موږ صرف چېرته داسې ماحول جوړ سي او لکه پرون پولیس هلته یو ښه کارکردګي کړې ده نو دا چې به زه ټول پولیس نه ملوث کوم یو کس په ګند دي نو په یو کس باندې ټول تالاب نه ګند کېږي وایي چې یو ګند شاید ټول تالاب ګند کوي خو نه موږ داسې نه وایو ځکه چې پرون کوټ کشمیر وال امیر خان ایس ایچ او لنډیوال ښه کارکردګي یې کړې ده ورې تر کراچۍ پورې کوشش کړی ده پرده مو خدای ساتلی ده مروته والا چې له کراچۍ وړوکې بچی مندسله په هغه باندې داد ورکوو پولیس ته ډي پي او نن خپله راغلی ورې کوټ کشمیر ته په هغه داد ورکوو په ډي پي او ما دا شک نشته چې دی به 1% دغه چې موږ سره زیاتی وکړي خو دا مشران چې دلته کوم ناست یو که جمرات حاجي صاحب دي که میر محمد جان حاجي صاحب دي که شهید خیلو مشران دي که حاجي موږ سره نور الیاس خان د څوره مشران ناست دي یعقوب خان حاجي صاحب دو دا مشران د یوه مشوره یوه خبره یوه فیصله سره وکړي ډي پي او ما ته په دغو الفاظ ورتېري دي چې که فرض کړه تاسو انکوایري په موږ آج په لکي والو نه کوله که په بانو والو مه کوله که په دیرې والو مه کوله که په پېښور والو مه کوله تاسو به یې شو موږ به هغه خلک انکوایري ته مقررو خو چې په هغه چې څه مال تا سره دی نه شرع کوي نه پښتو کوي بیا قانون چې به تاسو ما ته راجو زه به تاسو ملګری یم انشاءالله دا وعده ما یقین شته چې ډي پي او به موږ سره سر ته رسوي نوره به دا کلیوال چې کوم یو حکومت ته زه بیا تاسو په وسعت سره تاسو چې ما ته اجازه دي د امیر زه بیا دوی ته دا 3 ورځې ټیم بیا دغسې چې ورکوم چې موږ دوی ورور کوم تلی دا واپس نه راځي وخته د خدای هغه جان ښه کړي خو 3 ورځې چې د موږ ته یوه لار په وباسي چې کومه لار ورته په باسي که بیا مزید لارې نه ته په وباسله د عرفان خان تا ته مخاطبه به شهید خیله چې پرون د خپل رڼا جرګې خو غږ و خو چې خپل قوم پاره د چا غږ ورته کوو هغسې غږ د دغه جانب که تاسو ابا شهید خیل نه او بل د جرګې ټولو نه به بیا زه هغه غږ غواړم د رڼا قومي جرګې امیر انشاءالله کله خدا د ناس تاسو موږ ته ده وینا یې دغه ده چې غریبان انصاف غواړي الټه دوی دومره چیک بدماشان دي چې پلار ته دمکۍ ورکوي ما ته دمکۍ ورلږي ناظم صاحب ته دمکۍ ورلږي ما رڼا جرګې ممبرانو ته دمکۍ ورلږي په میډیا باندې د نوجوان طبقې ته به دا شاید څه سبق ورکړي که نه چې داسې مې ورتېلي وای چې راجا وایي چې په بدماشي یې سره جیره کړو
خدا په میډیا باندې دا نوجوان طبقې ته به سبق غلط جندي ملاو شي ان شاء الله په قانون نه په پښتو او په رواج باندې درنه ګټه که درنه مې ګټله خو منه یې که نه مې درنه وګټله بیا به کېدای چې موږ چې کمای سلی لا به موږ چې کمزوري بیا به موږ په دې وجه خاموشېږو الله پاک مو خوشحاله آباد ساته تاسو ټولو دغه چې کوم مجلس مه دا درې وکړه دغو تایید در سره تشکیلات سره چک کړو غواړو چې تایید انشاءالله موږ نیت صفا ده الله حاضر ناظر ده انشاءالله الله به مقبولي کوي نه به مخه کوي انشاءالله تاسو چې دعاګانې او ټولو ته مې دا درخواست ده چې استغفار ډېر او کورو چې دا سپین سرو ته ډېر ووایي چې دا قوم لپاره ډېرې دعا وکړي چې الله دې د موږ علاقې چې امن او خوشحالي او دین هواګانې وچلوي دا بدامني د خدای موږ ته امن چې او خوشحاليګانو چې بدله کړي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته الفاظو چې مې که چېرته څه تلخي راغلي چېرته کمي بیشي مسلې نو ټولې مجموعې نه زه معذرت غواړم الله مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته